رانا دی مړنا کړي زما غازی لالیا لګ په أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون قرآن الكريم سورة البقرة نغير سبقنا مخيطير دي آياتنا كالله على إنعامات ذكر كيف بني آدم کتاب سنوي الله چې پیدا کړی دغه دنیا کې چې څه شیونه دي تاسو په دې لپاره الله پیدا کړی دغه تاسو یې یو بل خلیفګان ګرځولې ومخکې قصه آیاتونو کې قصه ذکر شوه چې آدم علیه السلام الله چې پیدا کو مشوره یې د فرشتو نه واخیسته د هغې څه تفصیل پرون وشو بیا الله هغه نومونه چې کوم شیزونه په دنیا کې د هغې فایدې هغه یې وښودي آدم علیه السلام په هغې پوه شو ځکه چې آدم علیه السلام د دنیا لپاره پیدا فرشتې په هغې پوه نه شوې الله فرمای قال يا آدم ويل الله يا آدم عليه السلام أنبئهم خبر وكثير بأسمائهم فنمون لجزنو آدم دا عبراني لفظ ده وبيا عربي دجلي عربي آدم خور دي ویلې کېږي په عبراني کې دارنگی انسان جدے اصل کی خور نہ پیدا ہے خلقکم من تراب یا صورت حجر کی ہوئی من صلصال من حماء مسنون انسان اصل جدے خور او دا اللہ پیدا کرے دے آدم علیہ السلام پیدا کرے رستو طول انسانیت پیدا کرے قال يا آدم إلى الله يا آدم عليه السلام أنبئهم خبر والكثير بأسمائهم كلهم بيجزون فلما بسرك أنباهم خبر والكثير بأسمائهم كلهم بيجزون قال وإلى الله لم أقل لكم إن وين ما تسدى إني أعلم غيب السماوات يقينا زكيما خبريغما أقول سيدنا الأسمان والأرض يلزمكي وأعلم وخبريغما باسمني تبدون جتاشي خكاركوي وما كنتم تكتمون هاوسو جتاشي پتوي وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس سأورم إنعام ذكر في إكرام آدم عليه الصلاة والسلام چې خلکو استاسو نیکه هغه ما دومره عزت ورکړو چې فرشتو ته مې ویلي چې د لپاره تعظیم وکړي فرشتو هغه ته چې تعظیم لپاره چې سجده کړې وه هغه طرف ته یې سجده کړې وه مفسرینو په دې کې ډېر اقوال ذکر کړي چې دا سجده دا څنګه سجده وه اصل په اداره چې آدم علیه السلام چې الله پیدا کړو فرشتو ته وی چې د طرف ته سجده وکړي لکه چې نن سبا موږ چې د بیت الله شریف ته سجده کوو یا په مخکې شریعتونو کې سجده تعظیم چې ونه دا کوي زمونږ په شریعت محمدي صلی الله علیه وسلم کې دا ناروا ده یو سجده د عبادت ده او شرک دی هغه په ټول دینونو کې شرک په دې کې شرک
یو سجده چې تعظیم ده نو دا کفر دی. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا هغه وخت کې تعظیم دپاره جایز او کله چې وی منګه ملائکو ته فرشتو ته اسجدوا سجده وکړئ لآدم آدم علیه السلام ته فسجدوا دوی سجده وکړه الا ابلیس بید ابلیس نه ابلیس دا شیطانانو نکلی عزازیل د نوم دی دی اول شیخوړی و فرشتې چې دی د نه وي خبر چې دا داسې کافر دی نو دی د ځان سره بوتلی جنت ته او نور چې کوم شیطانان وو هغو باندې چې دی الله عذاب راوستی او د فرشتو زغلولي نو دی هم چې دی د فرشتو په سبب او کله چې حکم وشو سجدو ته نو دغه پکې هم حکم وشو نو دا سجده ونه کړه نو دې نه ښکاره معلومه شو چې فرشتې علم غیب نه پوهېږي علم الغیب دا یوازې د الله سره دی نه فرشتې په علم غیب پوهېږي نو نه آدم علیه السلام پوهېږي ځکه چې آدم علیه السلام پوهېدی نو وروسته به راشي چې ده دا ونه ولې وخوړله انبیاو ته هم علم غیب نشته علم غیب هغه صرف او صرف الله ته فسجدوا دوی سجده وکړه دې فرشتو الا ابلیس بید ابلیس نه ابا ځان یې غټ وګڼه واستکبر او تکبر یې وکړ ابا ځان یې غټ وګڼه واستکبر او تکبر یې وکړ وکانه من الکافرین او دی د مخکې نه د کافرانو نه د پخوا نه دی کافر وکانه ماضي د الله په علم کې و فرشتي د هغې نه نه خبر وقلنا يا آدم يا آدم عليه السلام اسكن اوسېږه انت ته وزوجك او بیبي ستا الجنة په جنت کې حوا علیه السلام چې دا د آدم علیه السلام د ګرځې پخلی نه من ضلع آدم حدیثو کې راځي دارنګې قرآن کې راځي وروسته سورة النساء کې چې دا حوا علیه السلام د آدم علیه السلام د پخلی نه پیدا دا بیبي دواړه الله ورته حکم و چې تاسو جنت کې اوسېږئ انت ته وزوجک بیبي ستا جنت په جنت کې وکلا خورئ منها د دې نه رغدا وافرا حیث شئتما کوم ځای چې ستاسو خوښئ کومې مېوې ستاسو خوښئ کوم ځای خوښئ هلته خورئ امتحان دپاره چې دی یو خبره وکړه ولا تقربا هذه الشجرة او من نزدیکي دې یوې ونې ته فتکونا شیئا من الظالمین د ګناهګارو نه ابلیس خو سجده ونه کړه او ابلیس اراده وه چې دا مشري به ماته میلاویږي هغه چې دی ابلیس په تلو کې د جنت نه چې کله راوت نو وسوسې واچولې او خبره آدم علیه السلام ته وکړه چې دا ونه دې دا اخرى چې دا تاسو وخورم تاسو به همیشه دلته او قسمونه ورته وکړو چې زه ستاسو لپاره چې دی خیرخواه یم او سورة اعراف کې راځي فازلهما الشیطان پس وښیو دې دواړه شیطان عنها د هغې فاخرجهما پس راویست دا دواړه مما د هغې کانا فی چې ودي وبانۍ کې وقلنا ومې موږ اهبطو کوشئ بعضکم بعض ستاسو د بعضې د بعض لپاره عدون دشمنان بئ ولکم ستاسو لپاره فی الارض په ځمکه کې مستقر ځای د آرام بئ ومتاع او فایده وئ الی حین تر یو وخته پورې فتلقى آدم من ربي پس زده کړي آدم علیه السلام د خپل نه کلمات یو څو کلمې فتاب علیه پس مهرباني وکړه الله په هغه باندې هغه کلمې سورة اعراف کې به راځي قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين جنتی کې کومې جامې وي وروسته به بیا راځي چې هغه دې دواړو نه لرې شوي نو دوی د جنت
پاڼې راغستې په ځان یې ایښوي. نو دارنګې چې دی کلمات یې وویې په هغې باندې الله چې دی خطی دې وشو الله ورته معاف کړه. دې کې چې خلک بیا دا حدیث وایي چې لولاک او لما خلقت الافلاک چې د نبي صلی الله علیه وسلم نوم مبارک چې دی د الله د نوم سره په عرش شوندېدلی و په هغې باندې چې دی دې وسیله وغوښته. دغه حدیث اکثر محدثینو لیکلي چې دا موضوعي دی، څوک ورته ضعیف وایي څوک ورته موضوعي. کلمات څه ربنا ظلمنا انفسنا فتلقى آدم من ربه پس زده کړه آدم علیه السلام د خپل نه کلمات یې وڅو کلمې فتاب علیه پس مهرباني وکړه الله په انه هو التواب الرحیم یقینا دا الله التواب بار بار توبه قبلونکی الرحیم رحم والده. قلنا نبی مغیبیتو کشی من هذا زنا جميعا طول فإما يأتينكم فسكشر دراشتا وسميني ذما طلبنا ودن هداية فمن تبع هداية فسجاشتا بداري وقرد هداية ذما فلا خوفنا عليهم نبي ربا غيمتي ولا هم يحزنون مدي غمجنشي. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا وعاكسوا عن الإنكار كفر وكذبوا بآياتنا ونسبة دروغ وآياتهم زمنتا وكذبوا بآياتنا نسبة دروغ وآياتهم زمنتا. دا ویسا شیخ رحمه الله ترجمه دا الله آیاتونه څوک دروغجن کولی نشي نسبت د دروغ هغې ته کېږي. اولئک اصحاب النار دا کسان دي اور والدي ملګري د اور دي هم فيها خالدون یو په دې کې همیشه وي. الله دا اور نه موږ بچ کړو ټول مسلمان. صلی الله علی نبینا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.